کار ډېر پیچیده کار کې، ډېر کمزوری کار کې، ډېر سپک کار کې. مشره که زما دا ویډیو ګورې نو سوال درته کوم، زولی درته نیسم، د بچي د نوسي د کړوسي په حیثیت درته وایم چې هغه په ټیک ټاک کې کم اداګانې کوي، کم ایکټینګ کوي په ټیک ټاک کې، او د کومو ګانو ښکلې مبارکه ګیرې ده. یقینا ګیټه په ډېر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو په ټیک ټاک باندې یو بابا دی چې زیات تر راځي، ډېرو دوستانو به کتلی هم وي، خو ما ته یې چند کس ملګرو ویډیوګانې رسنټلی چې د دې په باره کې څه خبرې اترې، نو د خپل وس مطابق چې څه کېږي هغه به ورته ووایو. بابا ډېر مشر دی او ډېره ښایسته ښکلې مبارکه ګیرې ده. یقینا ګیټه په ډېر مزدار دی. خو دلته کې زه دا وایم چې الله تعالی فرمایي چې ما ته د سپینو ډکو نه چې کوم دی حیا راځي، او حقیقت هم دی. خو هغه بابا ته زه حیران یم، هغه مشر ته زه حیران یم. یقینا تاسو په دې سایډ باندې دا کلیپونه ګورئ چې هغه په ټیک ټاک کې کم اداګانې کوي، کم ایکټینګ کوي په ټیک ټاک کې، او د کومو ګانو سره کوي. نو دې بابا ته زه میسیج ورکوم، مختصر خبرې اترې کوم، خو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر د اخره پورې وګورئ، او بیا هم کوشش وکړئ چې دا ویډیو مخې ته شیر کړئ، ځکه چې دا زموږ د ټولو پښتنو چې کوم دی یوه ګټه ده. که چېرته کې دا بابا ته زما دا ویډیو ورورسي او عمل پرې وکړي، که عمل پرې ونه کړي واسې واوري، نو هم دا زموږ دپاره چې کوم دی په خپله به ووایو چې د ګټې خبره ده، یو نصیحت دی چې ورته ویې کوو، زموږ فرض جوړېږي، ځکه چې میډیا هغه هم استعمالوي، موږ هم استعمالوو. خو هغه چې په کومه طریقه استعمالوي نو ډېر خلک یې بد استعمالوي، موږ دا نه وایو، موږ په خپله څه ښه نه استعمالوو. خو دې بابا چې کوم ګیټ اپ جوړ کړی دی او کومه ښایسته مبارکه ګیرې ده، کومه ښکلې ټوپه یې په سر وي، او دا کم ایکټینګ کوي، چې دې بابا ته زه وایم چې بابا زه خو دې د نوسي که نوسی راته وایي د نوسي په ځای دې یم، که زوی راته وایي د زوی په ځای دې یم. خو که زما خبرو کې څه تیزی راغی نو د سټارټ کې درته وایم چې بخښنه درنه غواړم، ځکه چې مشر یې. خو کار ډېر پیچیده کار کې، ډېر کمزوری کار کې، ډېر سپک کار کې. یقینا چې ډېر دروند پښتون او ډېر دروند مشر یې، خو کار د ډېر کچه دی. که ستا نوسي وي، ستا کور واله وي، ستا چې کوم دی خاندان وي، هغې کې به ستاسو داسې مشران وي، ستا کشران به وي، خو که ستا کشران ستا دې ویډیو ته ګوري نو به د دې نه څه عبرت الي، د دې نه به څه میسیج الي. ته چې میډیا ته راشي، ته چې بیا ته چې کله ټیک ټاک ته راشي او په ټیک ټاک باندې کمې اداګانې کې د کومې ویډیو سره چې کوم دی ایکټینګ کې، نو یقینا دادا، یقینا بابا، یقینا مشره، یقینا بوډا چې ستا سره دا شی ورې خوند نه کوي. افسوس چې یو ښه غوندې ایکټینګ دې کولی، الله الله دې کولی، او په جومات کې ناست وی، ستا دور، ستا چې اوس کوم زندګي ده دا ټوله د تبلیغ ده. چېرته د تبلیغ په لاره کې تللی وی، چېرته د قرآن حفظ دی کولی، چېرته د قرآن تلاوت دی کولی. په دې عمر کې چې ته مدرسې ته داخل شوی وی، نو ستا لپاره ګټه او کامیابي هغه وه. خو افسوس چې ته په ټیک ټاک باندې کمې نخرې کې، کمې اداګانې کې، کم ایکټینګ کې، نو بابا مشره یقینا درته یم چې ډېر سپک کار کې، ډېر کمزوری کار کې، دروند پښتون یې، دروند مشر یې، ګیره مبارکه ماشاءالله چې ښایسته ګیره دې ده. یقینا د دې سره به ذکر، د دې سره به تلاوت، د دې سره به تبلیغ ډېر خوند او مزه کولی. خو که چېرې تا کولی او دا کم کار چې کې مشره که زما دا ویډیو ګورې نو سوال درته کوم، زولی درته نیسم، د بچي د نوسي د کړوسي په حیثیت درته وایم چې دا کار دی غلط دی، او د دې نه قلار شه، کار دی غلط دی، او د دې نه قلار شه. ځکه خدای مکه که تا له داسې مرګ راشي او په دې کم حالاتو کې ته دې، او په داسې حالاتو کې تا ته مرګ راشي او ستا د ویډیو ستا نوسی ګوري، ستا کور والی ګوري، ستا پلار یې ګوري، پلار خو به دې وفات شوی، خو که ستا نور مشران یې ګوري نو هغه به د دې نه څه میسیج اخلي، څه سوچ به کوي چې زمونږ دادا، زمونږ دادا، زمونږ پلار، زمونږ ماما، زمونږ کاکا، زمونږ داجي څه میسیج مونږ ته پرېښی دی.
نو کار دې ډېر غلط دی ځکه چې ټیک ټاک استعمالول یقینا که دا په ښه طریقه استعمالوئ او که په بده خو ټیک ټاک ډېر بیکاره شی دی او په هغې باندې چې بیا داسې مشران راشي دا کم مشر چې تاسو وینئ په ټیک ټاک باندې ډېر راځي ډېرې ویډیوګانې پرې کېږي خو لکه ډېر په غلطه روان دی نو مختصر خبرې مې وکړې که څه کمی پیشې رانه شوی پښتنو لاول ستاسو نه معافي غواړم بابا چې کوم دی دادا چې کوم دی که په هغه باندې زما خبرې بدې لګي نو پیله کې مې ورته وویل چې نوسی دې یم که زوی راته ویل زوی دې یم خو نصیحت زموږ چې کوم دی فرض ګڼو چې تاسو ته وکړو اورې الله دې وکړي چې دا مختصر خبرې په تا باندې ښې لګېدلي بدې نه لګېدلي او ته چې کوم دی د دې کار نه په لار شي ځکه چې ستا سره تسبیح خوند کوي ستا سره ذکر خوند کوي ستا سره تبلیغ خوند کوي ستا سره تلاوت خوند کوي ستا چې دا کم کار کې یو سړی په ګیټ برابر نه وي ګیره خرئ بیا چې کم دی داسې لکه نور هم څه ګډوډي او بیا چې هلکان وي که په ټیک ټاک راشي که په بل ته راشي بل ته راشي نو چلو هېڅ خبره نه ده سړی وایي دا لږ والي ده دا دی بل دی بل دی په لار شي خو ستاسو عمر ستاسو زندګي خو اوس داسې ده چې یقینا مشران خبره کوي وایي د قبر په غاړه باندې خپې دي نو د مشره کار د ډېر غلط دی کار د ډېر غلط دی کار د ډېر غلط دی او الله دې وکړي چې د کار نه قلار شي دوستانو مسافرو د الله په امان